مقصد اتم تاریخ باندې اتم فروری باندې چې دا کومه مرحله را روانه ده د هغې په سلسله کې دی عزتمندو تاسو ته پته ده چې اتم تاریخ باندې به انتخابات کیږي په دې وخت سره به مختلف قسمه خلک تاسو ته راځي څوک به تاسو ته د نوي پاکستان په نوم باندې ووټ غواړي څوک په تاسو نه د مذهب په نوم باندې ووټ غواړي څوک به په یو شکل کې راځي څوک په بل شکل کې راځي خو موږ په دې سوچ کوو چې موږ دا ووټ چې استعمالو د دې مقصد څه دی موږ چې دا پرچه په دې بکس کې اچو د دې مقصد لپاره اچو چې په قومي اسمبلی کې او په صوبایي اسمبلی کې خپل نماینده وټاکو چې هغه هم زمونږ د حقوقو تحفظ هلته کې وکړي هم زمونږ د دې چې کوم مسایل دي د هغې هلته کې وکالت وکړي او بیا خصوصا د دې پسماندګي لرې کول لپاره د هغه ځای نه وسایل دلته کې روړي چې هغه پسماندګي لرې شي دا دغه چې ځان ته موږ مخامخ کیدو نو زما خیال دی چې هر چا نه که تپوس وکړي په دې علاقه کې به د هرې پارټۍ کس چې وي هغه به تاسو ته امدا وایي چې یاره د کار تمه چې ده هغه د موږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور نظر دلته مشران ناست دي ما نه زیات هغوی ته دا پته ده چې په دې علاقه کې د 1988 نه مخکې بجلی نه وه د 1988 نه مخکې دلته کې روډونه نه وو سکولونه نه وو اسپتالونه نه وو نن که دا کلی په کلی موږ ته بجلی ښکاري دا کلی په کلی موږ ته روډونه ښکاري کلی په کلی سکولونه موږ ته ښکاري کلی په کلی اسپتالونه موږ ته ښکاري بیا د تنګي اسپتال موږ ته ښکاري ځای په ځای سوی ګیس موږ ته ښکاري دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور د علاقې لپاره خدمات نن چې مختلف کلو ته موږ لاړ شو او خصوصا خپل ځوانانو سره ملو شو نو زه په دې ډېر زیات خوشحاله شوم چې څوک راته وایي چې زه ډاکټر ما ډاکټري کړې ده څوک راته وایي چې ما انجینیرینګ کړی دی څوک راته وایي چې ما وکالت کړی دی څوک راته وایي چې ما ډیپلوما کړې ده څوک راته وایي چې یاره ما 14 ویلې دی څوک وایي چې 14 مې ویلې دی د دې ټولو بنیاد چې دی هغه ملي رهبر چې کله دلته کې سکولونه جوړ کړل نو دا کېښودلی شو د یو په دنیا کې د څومره ترقي یافته قومونه چې دي د هغوی د ترقۍ راز چې دی هغه په تعلیم کې دی نو په دې سوچ کول پکار دي خاص کر زه خپل دې ځوانانو ته وایم چې تاسو په دې باندې سوچ وکړئ بیا رونو په دې هم ګورو دا 1 کروڑ نوکریو خو بل چا واده کړی وه خو دلته کې که تاسو وګورئ چې په دې علاقه کې که سرکاري ملازمت ملو شوی دی نو په هغې کې یو ډېر لوی حصه چې ده جناب آفتاب احمد خان شیرپور کړې ده عزتمندو زما به دا تاسو ته درخواست دا به دغه کوو چې بی تاسو به راپاسئ اتم تاریخ باندې دا ووټ په
د ډیوې په حق کې استعمالوي ځکه چې دغې سره زموږ د ټولو ترقي تړلې ده او دا هم له تاسو ته وایم چې ستاسو ووټ ګورې د نور صوبې نه لږ مختلف دی ځکه چې ستاسو په ووټ خالي تاسو ته فایده نه د ټولې صوبې ته فایده رارسي ځکه چې ملي رهبر د ټولې صوبې لپاره کار کوي نو په دې به هم غور کوئ که دې نور امیدوارانو په حق کې ووټ استعمال کړو دا خپل ووټ ضایع کول شو عزتمندو او بیا خاص کر اوس خو څه آزاد پکې وتلي دي د هغوی خو تاسو پته د آزاد خو نه د منشور پته لګي نه د نظریې پته لګي او نه د مستقبل پته لګي نو دا هغې خلکو نه به موږ څه تمه وکړو عزتمندو زما به دا تاسو ته درخواست وي دا دلته کې نن راتګ دا لږ ساعت راتګ به ډېر څه باندې منظوروئ دا زمونږ دلته کې راتګ به بطور یو جرګه اخلی او دا به دغه کوئ چې نن نه به تاسو راپاسئ تاسو به دا ګڼئ چې تاسو پخپله د الیکشن ته ولاړئ او کور په کور کوڅه په کوڅه به تاسو ګرځئ او دا پیغام به هر ځای ته رسوئ چې که مونږ دلته کې ترقي غواړو مونږ دلته کې د خپل مسایلو حل غواړو مونږ دلته کې د تعلیم سهولتونه غواړو مونږ دلته کې د صحت سهولتونه غواړو مونږ دلته کې روډونه غواړو مونږ دلته کې د بجلی نظام بهتر کول غواړو او که مونږ دلته کې سوی ګیس غواړو خصوصا د خپل میندو خویندو ته وایم که هغوی دا سوی ګیس دلته کې غواړو نو هغې بیا همدغه یوه لار ده چې مونږ ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور کامیاب